بعض خلک هغه اوس هم دا خبره کوي چې دا دومره مسلمانان دا دومره قربانۍ کوي نو د دې په ځای دا پیسې غریب ته ورکړي. یعنی یو قاری صاحب دی هغه په فیسبوک باندې او په ټیک ټاک باندې هغه دا ویډیو کوي او روزانه نوې خبره کوي او وایي دا چې ما څه کال قرباني وکړه خو څنګه مې وکړه قربانۍ هغه پیسې مې راواغستې او په خپل چم ګاوڼ کې غریب ته مې ورکړلې او چې کوم حاجتمند هغه ته مې ورکړلې او هغه یې په هغې باندې چا اوړه راوړه چا پیسه راوړه او بله کار یې پرې روان شو نو ما قرباني وکړه. الان کې تا قرباني وکړه الله به تعالی د دغې پیسو لګولو اجر او ثواب درکوي خو چې کومه ذمه د یو کس په غاړه پاتې شو کوم واجب پې پاتې شو هغه پې نه ادا کېږي. رسول الله مبارک مدینی منورې ته تللی دی 10 کاله قربانۍ کړي دي چرته دا نه دي ویلې صحابه کرامو ته نه دي ویلې الان کې حالات ړومبني حالات ډېر خراب وو فقر و فاقې وې چرته دا نه دي ثابت یو صحابي ته نه دي نقل کړي چې رسول الله مبارک یو کال ویلي دي چې څه کال به قربانۍ نه کوو دغه پیسې راجمع کوي او دا به غریب ته ورکړي. د غریب خپل حق دی کاغه د زکات په مت کې وي کاغه د صدقاتو په مت کې وي کاغه د نفلی صدقاتو په مت کې وي هغه ته هغه ورکول پکار دی لیکن د قربانۍ ورځو کې د اختر پر ورځو کې چې په کم کس باندې قرباني واجب وي نو لہذا د خپل غاړه خلاصي چې د بساروي حلالي د غاړه په دې نه خلاصيږي چې دی وي چې دا 50,000 روپۍ ما خپل چم گاوڼ کې تقسیم کړل دا خو به سباله بل خبرو کی چې 14 لک روپے دا په حج باندې لګي نو حج لو ته ضرورت نشته او دغه پیسې 14 لک روپے د خپل چم گاوڼ کې په غریب تقسیموي. الان کې د قربانۍ باره کې هم چې دنو رسول الله مبارک هم فرمایلی دی او الله هم فرمایلی دی کدا غرنګ حج دی الله قرآن کې هم فرمایلی دی چې کم کس صاحب نصاب شو په د حج فرض شو دی به حج کوي د غاړه په دې نه خلاصيږي چې د 14 لک روپۍ د پچم گاوړ کې تقسیم کې نو بد د حج پوشو چرتم دا د رسول الله مبارک نه او په قران مجید کې دا نه دي ثابت او قسمه قسم ذهنونو والا خلق دي چې دا څه قسمه خبرې کوي چې بس قرباني ضروري نه چې تخامه خاص سروي حلال کی. نو یاد ساتئ چې کم خلق قرباني کوي او د پخوانه را روان دي نو هغه په دې خبرو باندې نه دي خو اکثر خلک هغه ذهن کې ولسو کې شک پیدا کی الله پتنی راوتی دي د منکرین او حدیث دي او دا غرانګه بل قسم خلک دي چې څوک د خدای د ذات نه منکر دي څوک د احادیث نه منکر دي څوک د قران نه منکر دي څوک د بل د احادیثو ثقه حدیث چې کوم دي دا غینه منکر دي.